کوشش دا پکای چې د بل چا خدمت کې وخت تیر کو. اے محترمو، د مور پلار خدمت، د گاونډیانو خدمت، دا خو لا ډیره لویه خبره ده. احادیثو مبارکو کې راځي یو سړی دی یو منټ د سپي خدمت کړی دی، پیغمبر وی ګوره د سپي په خدمت جنت ته لاړو. صحیح احادیثو کې دی، صحیح بخاری کې حدیث دی. یو سړی د سپي په خدمت باندې او کنه خدمت ته به دا ګورو چې زه به الیکشن ته ودرېږم نو بیا به خدمت کوم. زه په دې فلسفه نه پوهېږم آیا دا خدمت د الیکشن نه بغیر کیږي او کنه؟ په الیکشن چې ته دا کروڑها روپۍ لګې دا داسې په غربا ولګوه کنه، دعا به درته کوي الله اکبر کبیره. داسې نه چې ما او تام په دې تمه یو چې زه به ودرېږم، سیټ به راکوي، ایم ایل اے به جوړېږم، ایم پی اے به جوړېږم، او بلا مسلې شي. محترمو اب ته څنګه خدمت کې بیا دغه رنګ د الله د رضا دپاره د الله د بندګانو خدمت کوله. نو درې خبرې شوې، کمې کمې یو پیره دوهراو کې شاباس. د الله حق ادا کول پس سره په عبادت سره، دویم او دریم ماشاءالله ماشاءالله دا سورۃ الاخلاص چې دی په دې کې هم د الله حق ذکر شوی چې الله یکی یو دی. الله رب العزت سره څوک شریک نشتا، تو سره څوک شریک ونه ګرځې. نبی علیہ السلام ته الله وی محبوبه اعلان وکا، دا مسله خلکو ته بیان کا، ورته وی اوایا 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 دا مسله اوایا. معلومیږي چې پیغمبر ته امر شوی مسله ډیره سخته ده. مسله څه ده؟ دا داسې مسله ده ګوره دا خپل پردي کوي او پردي خپل کوي.